بسم الله الرحمن الرحیم. نفل منځونه زما عزتمندو، فنفل منځونو کې د ټولو نه بهترین نفل نماز چې کوم دی نو هغه د تهجد منځ دی، چې فرض منځ پسې دا ډېر لوی فضیلت لري. د تهجد نماز پیغمبر سلام چې کوم دی نو دا کله 8 رکعاته کړي او کله شپږ کړي دي، لیکن اکثر چې کوم دی 8 رکعاته کړي دي. د ماوستن مون نه پس تر د ساره مونځه پورې انسان لغون د کېدی شي بیا شپه کې راپاسي، لیکن بهترین وخت د تهجد هغه د سار د اذان نه غنټه نیمه مخکې ټیم دی. تهجد بهترین ټیم دی. ورپسې چې کوم دی نو بیا د اشراق مونځ دی، چې کله نور روخیږي او بیا یو نیمه غنټې پورې د دې ټیم دی. 2 رکعات 3 رکعات د اشراق مونځ دی. د ډېر لوی فضیلت راغلی وی چې د سار مونځ په جمع سره وکړو، په خپل ځای باندې ناستي تر د اشراق مونځ پورې او 2 یا 3 رکعات مونځ وکړو، چې څه دنیوي خبره وغیرہ نه کړي، نو دا کس چې کوم دی الله تعالی د حج او د عمرې د قبول شوی ثواب ورکوي. دا کشان دی پسې د چاش مونځ دی. د چاش مونځ دی د عزتمندو چې کله د اشراق وخت ختم شي نو بیا 2 رکعات یا 3 رکعات د ماسپښین مونځ پورې د چاش ټیم دی. د دې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. د انسان په بدن کې چې کوم دی نو څومره هډوکي دي جوړونه لري، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویلي دا صدقه ورکول شي. صحابه کرام وایي مونږ کې خو دومره څوک طاقت نه لري چې دې ټولو جوړونو چې کوم دی نو هغه صدقه ورکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د چاش 2 یا 3 رکعاته کوي نو هغه چې کوم دی ردی صدقه ده. او دا کشان دی سره اوابین مونځ دی د ماښام نه پس 3 رکعات نه والی تر د 6 رکعاتو پورې دي. څوک 3 کوي، څوک شپږ کوي، اته څوک چې دا کوي الله تعالی ول دول سکالو برابر اجر او ثواب ورکړي. د ماښام د فرض او د سنت نفس دا 6 رکعات 8 رکعات 6 پورې دي چې موږ د اهتمام کو. د نفل منځونه دي لیکن موږ په کار دی چې د اهتمام کو. الله تعالی پر اجر او ثواب ورکړي. والسلام.